په اشیزي بونیر کې د بیډیش فاونډیشن په تعاون سره د الخدمت فاونډیشن په نگرانۍ کې د فوډ پیکج د تقسیمولو سلسله جاری ده. نن په اشیزو میره کې د فوډ پیکج د تقسیم مطابق شوی و چې پکې د اشیزو نوي کلی شلو خاندانونو ته او د اشیزو میرې 40 خاندانونو ته وړو چینی چاول او غوړي ورکړی شو. په دغه پروګرام کې د جماعت اسلامي ضلع امیر محمد خلیم باچا، د قومي اسمبلی امیدوار بخجیحان، د سرکل اشیزي امیر شایستان او د الخدمت فاونډیشن سرکل اشیزي صدر تاجبر خان شرکت کړی وو. غریبو او بیوسه خلکو ته د الخدمت اشیزو میرې صدر عرفان سید باچا، نائب صدر اسماعیل، ناظم جماعت اسلامی اشیزو میرا اقبال زاده او جنرل سیکرټري زاهد سید باچا په لاس فوډ پیکج ورکړی شو. د فوډ پیکج تفصیل څه داسې دی. د اشیزو میرې 40 خاندانونو ته دا راشن په سداسه طریقه باندې تقسیم کړی شو. دا په هغه مستحقو خلکو باندې تقسیم کړی شو چې د کمو خلکو په کور کې د ګټي وټي سو خاص داسې کسان نه وو چې د کمو کورونو کې د ملیشیا یا دوبۍ یا د بهر ملک کسان نه وو. هغه مستحقو ته مونږه راشن ورکړی شو. په دې کې د ټولو نه اول په پرایورټي لیست باندې زموږ سره د اشیزو میرې سونه کونډې چې دي، سونه بیوا چې دي، سونه یتیمانان چې دي، د هغوی یو لیست جوړ شو. او بیا د هغې نه بعد په تیره باندې مونږه د اشیزو میرې سونه غریبانان چې دي اکراس د بورډ که هغه د هرې طبقې سره د هرې طبقې سره تعلق لرونکي وو، هغوی ته مونږه دا راشن ورکړی شو. د اشیزو میرې په کلي کې او د هغې په مضافاتو کې برابر سطح باندې دا راشن تقسیم کړی شو. د اشیزو میرې په مضافاتو بوړی کې مونږه 14 خاندانونو ته دا راشن ورکړو. د اشیزو میرې مضافات خوشحالي کې مونږه 15 خاندانونو ته راشن ورکړو او د اشیزو میرې په ټول کلي کې په غریبو باندې باقي راشن مونږ تقسیم کړو. چونکې د راشن دپاره د حصول دپاره خلک ډېر راغلی وو، نو تش لاس دا خلک مونږ نشو لیږلی. د هغې په سلسله کې امیرزاده باچا ممبر صاحب د خپل جیب نه د کیش اعلان وکړو چې هغه کیش مونږ په مستحقینو کې په برابرۍ په سطح باندې تقسیم کړی شو چې په هغې سره د اشیزو میرې تقریبا 51 خاندانونه د هغې راشن نه او د هغې کیش نه مستفید شو. یو کس پکې د سرکل سلارزي نه هم راغلی وو چې د هغه د زوی د بلډ مسله ده، د بلډ کینسر دی او د هغه دپاره څه د انجکشنو ضرورت و، نو الله په هغې موقع باندې د هغه د زوی د ستنو هغه بندوبست هم وکړو او د هغه د بچي د ګرانو ستنو دپاره ډونیشن وشو او هغه ته هغه خپل رقم میلاو شو. د فوډ پیکج نه پس د جماعت اسلامي اشیزو میرې د طرف نه د افطار ډینر یو غټه تابعه شوې وه چې پکې ضلع امیر د ملک د ترقۍ او د سلامتۍ دپاره دعاګانې وغوښتې. خدمت انسانیت جاری है पाकिस्तान में, खिदमत इंसानियत जारी है पाकिस्तान में. आ गए हैं मसीहा ये कौम के मैदान में, आ गए हैं मसीहा ये कौम के मैदान में. د دغې نه پس شرکاو د مولانا سلمان زاده په امامت کې نماز مغرب ادا کو. د دې سره زموږ پروګرام پای تکمیل ته رسی. د کیمرامین آفتاب زاده سره سید عبدالرازق باچا، وایس نیوز، اشیزو میره بونیر. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم تاجبر خان دی او د الخدمت فاونډیشن د سرکل اشیزو صدر یم او په دې وخت کې مونږ په اشیزو میره کې موجود یو. کم پروګرام چې د فوډ پیکج مونږ پرون د ایلای نه شروع کړی وو، د ایلای نه مونږ سټارټ اخیستی وو او مونږ هلته دا ویلي وو چې 900 پیکج به مونږ په تمامو اشیزو کې ورکو په مختلفو کلو کې. نو نن د هغې دا دویم پروګرام و چې 30-40 مستحقینو ته مونږ فوډ پیکج ورکو او نو دلته چې کوم ملګرو دا پروګرام ارینج کړی و د میرې چې ظاهر سید باچا دی، اقبال زاده بای دی، عرفان ډاکټر صاحب دی، عبدالرازق بای دی، اسماعیل بای دی، آفتاب خان دی، نو د دې شکریه ادا کړو. ډېر زبردست پروګرام یې ارینج کړی
او د دې فوډ پیکیج دپاره چې زموږ سره چا تعاون کړی و بدیش فاونډیشن USA چې د هغې د پاکستان دپاره نماینده چې کوم دی بدیع الرحمن بھائی دی نو د هغه په وساطت باندې د بدیش فاونډیشن زموږ سره دا مالي مرسته کړې وه د دې فوډ پیکیج دپاره نو د هغې موږ ډېره شکریا ادا کړو. جماعت اسلامي هغه تحریک ته کوم په دې پاکستان کې د قرآن سنت نظام غواړي او موږ غواړو دا چې که موږ برسر اقتدار رالو که موږ ته الله تعالی واک او اختیار راکړو که د قوم جماعت اسلامي ته یو ځلې بیا ووټ ورکړو نو ګورې سپیکر صاحب له ووټ ورکړی و څه چل شوی د هغې په نتیجه کې د قوم حق هغې ته میلاو شوی سړکونه جوړ شوي لارې کوڅې جوړې شوي هسپتالونه او کالجونه جوړ شوي دقه شنون یو ځلې بیا سړکونه هسپتالونه به هم جوړ شي خو دې قوم ته به هم روزګار میلاو شي هم به دې ته دې حق میلاو شي هم به غربت ختمیږي انشاءالله د الله تعالی وعده دا ده چې د اسمان نه به خپل رحمتونه راوړم د ځمکې نه خپل نعمتونه راوټوکم بیا به خلک د اوړو د بوجۍ دپاره په قطارونو کې نه مري زنانه به بیا سړکونه د اوړو دپاره نه بندوي او بچي به د تعلیم نه محرومه کېږي نه د هسپتال او د دوایي نه بیا بچي لتې ټکۍ مري نه بلکې هغوی ته به د هسپتال سهولت دی که د هغوی دپاره د چای او د ډوډۍ انتظام دی که د هغوی دپاره د سبق او د سکول انتظام دی که د هغوی حق دی دا به هغوی ته میلوي دا په اسلامي شریعت کې روڼ جماعت اسلامي دې دپاره کار کوي زما امید دی. افسوس خبره دا ده چې نن هغه مفاد پرسته سیاستدانان هغوی د ذاتي مفاداتو دپاره او د قوم او د ملک د وسایل هغه لوټ کوي او بار بینکونو ته وړي او بیا په داسې حالت کې جماعت اسلامي او الخدمت فاونډیشن چې هغه د هغې مستحقینو خلکو دپاره چې هغه په دې وخت کې د حکومت وخت او د حکمرانانو د غلطو پالیسو په وجه باندې هغوی یعنې مطلب دا دی د لوږې نه خودکشي کوي د هغوی د بچو دپاره د علاج معالجې بندوبست نشته د هغوی د بچو دپاره تعلیم نشته هم په داسې وخت کې د امید کرن چې دی هغه جماعت اسلامي او الخدمت فاونډیشن دی. دا کار د الخدمت نه بغیر ناممکنه و. الخدمت صدر جناب تاجبر خان سے په دې کې ډېر زیات کوششونه وکړل چونکې مونږ په ریموټ ایریا کې پاتې کیږو مونږ به بار بار دا خبره کوله چې یاره زمونږ په کلي کې هم داسې غریبانان پاتې کیږي او د هغوی دپاره څه د راشن پیکیج ځکه چې اختر روان دی ډېره زیاته غریبي ده غربت دی مهنګایي ده نو د هغوی دپاره د پیکیج اعلان وکړی شي. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك.